الرحمن الرحیم 50 آیتوں بس آیت 50 ورفعنا فوقکم الطور ورفعنا فوقکم الطور خطابات بنی اسرائیل سره دوه ویل شوي دي او مخکنه طریقه زمونږ دا ده چې کله یو چپټر یا باب یا خطاب کلوز کیږي نو څومره متعلق آیات چې وي هغې باندې د چا څه اعتراض وي څه غلط استدلال وي د هغې ذکر کوو مونږ دا څه بدعي طریقه نه ده د پخوا نه د قرآن مجید په مضامینو باندې د خلکو د شبهات جوابات مفسرینو کړي دي چا د هر آیت د لاندې کړي دي چا رکوع پس کړي دي او چا داسې کړي دي چې یو مستقل جزء خپل تفسیر سره لګولی دی په دې زده کړه ضروري د دې مقصد دا وي چې یو سړی د قرآن مجید غلط استعمال ونه کړي غلط استدلال د قرآن مجید نه ونه شي ښکاره ده دې لپاره د یخو دماغو ضرورت دی د قرآن فهمۍ ضرورت دی د پوهې ضرورت دی حلم تدبر د دې ضرورت دی دا کم جذباتي تقاریر چې خلک کوي یا جذباتي درسونه کوي مونږ له هغه نه راځي جذباتو سره لوبې کول نه دي بلکې پوهه ورکول دي د رفعنا فوقکم الطور باندې یو اعتراض دی او هغه اعتراض اصل کې پاکوهن کې چې د ټولو فتنو کم بانی مبانی دی سر سید احمد خان دا اعتراض داغه دی هغه ځای نه څومره خلک چې وایي رستو که پرویز وایي بالفرض یا محمد علی لاهوري قادیانی وایي یا بل څوک وایي یا بل څوک وایي د ټولو منبع دغه یوه ده د دې وجې نه د دغې سړي صحیح جواب کتل پکار دی خدای ته تاسو ته معلومه وي چې دی د قرآن مفسر دی او نه محدث دی هېڅ نه دی رفعنا فوقکم الطور 63 دی 50 نه دی ها صحیح ان آیت کریمه کم چې دی نو دا 63 دی 50 نه دی قوم سره که د څه محبت یې نه وي به هغې نه انکار نه کوو د انګریز د غلامۍ نه خلاصول په هغې باندې هم زمونږ څه اعتراض نشته نه هغه خبرې کوو او نه زمونږ عصري علومو سره نه لګي هغه څیزونه خپل طرف ته لیکن دینی ریفارمر نه دی دینی مصلح نه دی په دې خبره ځان پوهول پکار دي کوم شی چې د کمال دی هغه ټیک دی او کوم شی چې د نقصان دی هغه د نقصان دی د دین معامله کې دی نه دی پوهه ډېر داسې خلق دی چې هغه ښه په عربۍ هم پوهېږي په فارسۍ هم پوهېږي خو هغه نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي زمونږ هندوستان کې ما څه تاریخ جمع کړی دی انشاءالله ډېر ژر به راشي ستاسو مخې ته دلته مونږ ته چې کوم مسلک راغلی دی دین راغلی دی په کومه طریقه فقهي بنیادونو باندې نو دا د هغې وخت د قایدینو یا د هغې وخت د قبضه کوونکو خلکو په ذریعه راغلی د شیخ عبدالحق تر زمانې پورې دلته حدیث نه و دا حقایق دي تاریخ لیکلی دي په پاکستان او هندوستان ته مشترک هند وي مشترک هند کې د ټول نه غټ کتاب چې به سړي ویل مشارق الانوار د دې نه پورته کتاب نه و دا حدیث سره به اعتنایي وه
او د هغې د وجې دا بې شمېره چې کوم لانجې جوړې شوي دي دا په دې وجه جوړې شوي دي چې د قرآن سره سره قرآن هم نه و. شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه د هغه زمانه کې د قرآن درس و تدریس شروع شو او حدیث دلته کې شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله راوړی دی، کتب سته هغه راوړي دي، د هغه نه مخکې د علاقو کې دا نه و. مشارق الانوار چې وچاوې نو هغه ته به شیخ الحدیث وي او محدث و د هغې زمانه. هغې زمانه کې دا کم چې نن ورته خلک کمال وي دي مولا هغه چاته وي چې هغه له فنون ورځي، صرف، نحوه، منطق، بلاغت، معانی، بدی، فلسفې نه واقفي نو هغې ته اوس هم مولا وي، پخوا به ورته مولا وي. دغه سبب دی د بې اعتنایۍ د حدیث د وجې مونږ دې فتنو سره سره یو. د عربۍ پوهه به وه، درس نظامي خو ډېر وروستو راغلی، درس نظامي وروستو راغلی دی او په دې کې هم دا کتب سته محض د برکت دپاره څنګه چې اوس محض د برکت دپاره. د حدیث هغه کتاب ویلی شي چې کې فقهي اختلاف وي، د هغې ذکر یې پکې کوم کتاب چې د فقهي اختلاف نه مبرأ وي پاکي دی نو هغه څوک نه وایي. دا زمونږ ذهنیت د دې دا د ماحول خو دا ماحول ولې داسې جوړ شوی دی، داسې علمي ماحول نه دی، دا غیر علمي ماحول دی او دا ډېره درد خبره ده. نو خلک دا داسې ګمراهان چې پیدا کېدل د هغې ګمراهۍ وجه دغه ده چې د حدیث دروس نه و، د قرآن دروس نه و. بس دې خلقو دا خو چونکې مناطقه و فلاسفه و چې عقل به څه شی قبول کو نه به مخکې کو، چې عقل به کوم شی رد کو نه به رد کو. دکه د هغې زمانې مسلماني وه. بیا دا و چې تصوف په دې حیثیت چې سړی د عجوبې ښکاره کړي، یو خو تزکیه نفس ده او یو سړي نه انسان جوړول دي، ولی الله جوړول دي، هغه خو مقصودي خبره ده چې کومو خلکو کې قرآن او حدیث پوره علم نشته دی نه کې به تزکیه نفس څنګه راشي. د دې وجې نه یوناني چې کوم تصوف دی نه هغه د علاقو کې و، تر دې پورې چې د هند بعضې مشرقي غاړې لکه چې ورته موږ بنګلادیش وایو دا د سحر دپاره مشهور دی. حسین بن منصور حلاج باره کې البدایه والنهایه کې لیکلي دي چې دی د سحر د زده کړې دپاره هند ته تللی و. دا د دې علوم آماجګاه و، تصوف، منطق، فلسفه، وحدت الوجود، دا ټایپ سوزونه چې کوم دي د دې ټولو مرکز هند و او دا د هغې وخت د بادشاهانو او د عمراو ضرورت و. هغې نه زموږ دا خلق بس راغلي دي فارغ شوي دي. سر سید احمد خان هم دغه شان سړی دی، دا نور هم څه کم خو نه دي. په دې ټولو کتابونو کې چې ته کوم رفض وینې درسي کتابونو کې دا ولې دی پکې بلا شی درسي کتابونو کې رفض دی، بلا شی درسي کتابونو کې اعتزال دی. دې وجه صرف دغه ده چې قرآن او حدیث باندې چا عبور نه و. په دغې شانتې درس و تدریس کې مدرسې وې لیکن د هغې دا نظام نه و دا کوم چې اوس دی. درسونه به لکه د یو عالم د قرآن درس دی، د بل عالم د حدیث درس دی، د بل عالم د نحوې درس دی او دا عام و. سر سید دي یا دا قسم خلق دي په دغه شان درسونو کې سبقونه ویلي. نو که دا لږه ډېره عربي ورځي دا په دغې ورځي، نور باقاعده عالم هغه نه دی. دا یې سړی که نه پېژنې نه په دې وپېژنه چې هغه د هرې نوې رایې نه اثر قبلوي. دغه څه ضمیر نه وي، ناپوه یي. په دې وجه کومه رایه چې د مخې ته راشي نو بغیر د سوچ سمجھه قبلوي. حال دا چې الله موږ له عقل راکړی دی، پکار دا چې هر سړی د هر چا هره خبره واوري، په یې سوچ وکړي، غور وکړي، فکر وکړي. که د قبلولي قبولې کړي او که د قبلولي پرېږدي. نو دی اول ناول دی صوفي و،
बिल्कुल 100% सूफी हूँ दी किताब के जिससे लिखली दो त मोजज़ात इनकार दे से इनकार दे बल से इनकार दे द सूफिया द किताबों ने लिखल दे किताबों के दास जुनश्ता मुन खेलम शो द मुला अली कारी तफसीर गोरे बया द कुशेरी तफसीर गोरे द जे कम तावीलात कड़ी दी गलत आगा तावीलात बदागी नवाखुसी ताकि वजम दाए चे द कुरान आलिमान होने नहीं आखो फलासिफा दी लके इमाम गज़ाली फ़लसफ़ी दे मुहद्दिस न है तो फ़लसफ़ा को दा खुद जहन पैदावार दे अक़ल पैदावार दे कल सही शी कल गलत शी तो देव जन मुंग बार बार वायु द कुरान या हदीस के फ़लसफ़े मगोरा दादा फ़लसफ़े ताबे न दे बल्कि अक़ल बद कुरान ताबी कस्ता अक़ल के राज़ी हो कन राज़ी न हदीस हदीस दे और कुरान कुरान दे दासी ओबल सड़े दे आता अकबर दी ग्रेट हुई अकबर आज़म दागम दगा हाल ले दा स्कूट जट सड़े दे बिल्कुल अलिफ नंगा इस नवर्जी वाला अंगूठा चाप सड़े देम दावल न सूफी जगह चे हिन के द तसव्वुफ पंज चे कम दे दाड़े रे मजबूत है दबा दखपल उस्तादान पढ़े पखपल सर गर्जोल और ब्या चरागन गालिबान पहन के दाड़ू मने सड़े रे चदो द सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा द कम उम्रे द निकाह ने इनकार कर दाड़ू मने सड़े रे अकबर दस राज कम द्वला सुनु खी ओगस दा टोला गी बेलारी कड़ी दी वगा द्वाड़ा रवाफिज थी अबुल फजल फैजी दा द्वाड़ा रवाफिज दी दा दुमरा गंदू ने जमुंग मखे दरी तो दे के द पोए द सोच द फिक्र ज़रूरत है पागी बुनियाद माने बतकार के जज्बाती के मना सर सैद तक काफिर माफिर मो आया खबर गलत तरीक़ द तकफीर द फतवे वाने मसला न हल की मसला हल की पर सही बहस माने सर सैद अवल ना दगा शांत सूफी अवल न डेर ज़िक्र अस्कार के उनके ज़िक्र अस्कार च दागे ताल्लुक़ जिब सरे ये पाकोहन की यो डल दा से तेरे शे दागे तो ज़िक्री फ़िरक़ा हुई दागी हम सब मुंज नहीं रोजेम नहीं सोम सलात नहीं लेकिन सिर्फ ज़िक्र कई कारी दासे च सिर्फ ज़िक्र सर ताल्लुक़ एक मुआरिखीन दागे ज़माने टोल लिगी च दे पमूस चरता नहीं लिदले शायद तो सोम सलात पाबंद नो तो दोस्त शागिर्द इल्ताफ़ हुसैन हाली पदा हयात जावीद लिखले दे मुंग सरश्ता दो जल्द किताब अगर टोल तारीख़ लिखले दा टोल हक़ाइक़ जो दागे ना चदे द सोम सलात पाबंद नो तो दाहे सड़े संग मुंगा आगा तवेली हु चाह द इस्लामी रिफार्मर दे इस इस्लामी रिफार्मर न दे बस कौम पसंद है कौमियत पसंद है दागा ठीक दा दागा इनकार न को दे सड़ी दा बुनियादू न मुंग लरवान कड़ी और दलते जे कमा फितना जुड़ेगी और दागे के वखा मखा सल्ला सुबी कादियानान चिके में खबर कई दागी बुनियादम ददबाज अकवाल लिख परवेज़ तमन्ना मादी न्यास फतेहपुरी दीम च खबर कई बुनियाद बेदीख हबीबुर्रहमान कांदेलवी दारंगी अगा कशफुल गुम्मा वाला उम्र आशबान उम्मने हकीम नियाज अहमद चोरतो दा टोल खलक दी मशर चिकम दे लीडर बतौर लीडर अगा सर सैयद अहमद खान दा तफसीर कतल गवाड़ी तफसीर दा आम यो जल के मिलावी अड़े गट नामुंग सलोरे सेकड़ लिखली पाए कि दा सलोर जल रे टोले यो जे चाप कड़ देखो मख के न खबरी कड़ी खपल तफसीर के तो या लिखी चे अब गौर करना चाहिए कि वाक़या किया था बनी इसराइल जो खुदा के देखने को गए थे तूर या तूर सीनीन की नीचे खड़े हुए थे पहाड़ उनके सिर पर नहायत ऊंचा उठा हुआ था वो उसके साया तले थे और तूर बसबब आतिश फशानी के शदीद हरकत और जलजला में था
जिसके सबब वो गुमान करते थे कि उनके ऊपर गिर पड़ेगा। दारे अल्लाह दी किताब तफसीर कई और कमाल लाए चे देने मख की आगायत करीमम द सूरतुल आराफ पेश कर दे चे वैज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कान्नहु ज़ुल्लतुन आगायत में पेश कर दे व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम। अजे तो जुमले द कुरान मजीद हुए तो अपोशिख जो कुरान अलतसा अल्फाज इस्तेमाल कर दी जवाब सही कहूँ खुदल तक दे दावई चेदा पहाड़ उनके सिर पर नहायत ऊंचा उठा हुआ था, यानी अगद वेख न उख कलेशे वे न दे न तक ना खिलाफ गई बल्कि दे दागी दी दागी गर्ब वीख की दी अवल तक क्या तशफशान शोर दे दा तशफशान शोर दे दा चाह लिख ली कुरान की लिख ली ता रकम से पता लगे देखो लगे आशे दे मुफस्सिरीन पसी खबर की डे बदर दे विली और सवाल रहे ता तदा तशफशान से दलील देता था आया कुरान मजीद के रास्ता जो कुरान की रिश्ता नुस्ता खबर सुख मनी जिसके सब वो गुमान करते थे कि उनके ऊपर गिर पड़ेगा। बस उस हालत में खुदा ताला ने इन लफ्ज़ों में याद दिलाया कि वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर और नतक़नल जबला कान्नहु ज़ुल्लतुन व ज़न्नु अन्नहु वाक़िअ में देखो नरम अल्फाज के रद्द करे देख कमच आम मशहूर खबर खुदेना वाज़ेह खबर बिया आगा कले जो सड़े आलिम मशी और बेलार मशी का कार डेर खराबी अल अइम्मतुल मुदल्लीन रसूलुल्लाह सल्लम पनाई वक्त हुक्म कर चरवा मुंग अइम्मा मुदल्लीन ने बच सादिक आगा सड़े चगा अरबिदान मी प कुरान हम पोएगी और बेलार मशी दागत दलाल को हर खतरनाक दा कम उलमा चे बेलारी शी नो दागी दा कुफर ज़क खतरनाक शी चा पोए अगत ज़े मालूमी चे इंसान वज़ संग दो कौम गलत इस्तदलाल वसंग कौम देली की दल तक दादे मोहम्मद अली लाहौरी कादियानी दाड़े जोड़ किताब दे खाने खद जमगी उमर कर दे अल्लाह जुनवर की नागा डेर ख़त तरीक़े से दा महफूज को अदा माबार न शरोड़े दा किताब दे काज डेर ज़्यादा रोस्त इसलिए मोहम्मद अली लाहौरी कादियानी पर लाहौरी कादियानी और आम कादियानी के से फ़र्क है दाद इलम खबरी दास दकोल बगारी आम कादियानान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी गणी और लाहौरी कादियानान चिकम दे दी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद नबी न गणी बल्कि मुजद्दिद गणी चिकले मुजद्दिद गणी नो देव जना बाज़ कसानो लगा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी दहागा द लाहौरी कादियान मुबारक के नर्म गोशदा अगदी तो मुसलमानान हुए ये तो गलती हुई दाना ने मतलब जो तो साथ अख्तियार में कर अगर ख्याल लाए जो चूँकि दिए मुजद्दिद गणी नबी न गणी नो लिहाजा मुसलमान दे लेकिन आह अबल रुख ते पट पाते शो अगर आए चिकले यो सड़े नबूवत दावा की ना काफिर मुसलमान पाते न शो तो तौर तो मुजद्दिद हो गए ते दा का मुख्तसर जवाब पकड़ दे न पदेबान यो जमात तेरे खुशहाली जो गोरा दादा गलती ख़ारश हुआ वैस्ता दाए मशरम बला गलती गलती दा हर चाहिए खसड़ आ गई चाह तखबल गलती मख तराशी वगद आ गई ना पुरुस्तुश खमलगिरी आ गई चाह तखबल उस्ताज गलती में लोशी नागद आ गई सौज़र पेश की जरा ख़ता शायद जमंग परवरिश दासी नहीं की जमंग परवरिश दासी की माँ से विली दा ठीक ठीक है गलते इम्कान निश्ता गोया के हर सड़े पखपला नबूवत दावेदार दा नबूवत दावा हर से जी वही वही वा खुदा नबूवत दावा च ज़मान ख़ता नहीं की अब या मासूम है ख़ता हम भी आई ना दगा फ़र्क दे और द पर खपल किताब के पखपला दा वेल दी च मिर्ज़ा च कम दे दा मुजद्दिद से गण हर से गणी गणी बा
دیکھیے هوښیارتوب دام پکار دی چې دې کتاب نوم بیان القرآن دی. نو بیان القرآن په نوم باندې یو د مولانا تانوی کتاب دی تفسیر بیان القرآن، او اوس ډاکټر اسرار یو کتاب دی بیان القرآن تفسیر دی. هغې نه خو تبصره نه کوو چې کیسه دي، خو بار کې هغه په خیال باندې هغه د وحید الدین خان خبره هغه تفسیر ته کمنټري وایي. وحید الدین خان چې کوم دی هغه د قرآن مجید باندې یو مختصر کتاب لیکلی تذکیر القرآن وایي هغې ته، هغې په سر کې لیکلي چې دا تفسیر نه دی خو البته د قرآن کمنټري ده. داسې ځوانان دي چې په کمنټري او په تفسیر کې فرق نه کوي. څه وایي سړی انا لله و انا الیه راجعون، کمنټري جدا څیز دی او تفسیر جدا څیز دی. سو مهذب لفظ نه ہوتا سره. دې بیان القرآن کې دی لیکي چې دا ډاکټر صاحب چې څه وایي که نه د خاص کر فتنو باره کې دا ټول د کتاب الفتن نه وایي د مروزي، او کتاب الفتن سر تاپا خو نشو ویلی خو 99% روایات په هغې موضوع دي. دا کوم د دجال کیسې چې کوي او دا څه شی دی هر مجدون دی که څه بله ده هغه کیسې چې کوي، د ټرینګل کمې خبرې کوي، دا ټول دا کتاب نه کوي. په دې باندې خلک هسې یېرېږي، په دې څیزونو کې مه ورننوځئ. خراسان نه به سپینې جنډې راوچتې شي او تورې جنډې به راوچتې شي او فلان به وشي فلان به وشي، دا ټول روایت موضوع دي، لیکن صحیح روایت نشته، حسن درجې ته نه رسي. کتاب الفتن کتاب د کتل دی او دا د هغې په بنیاد لګیا دی، د خلکو ډېر خوښي. تو دې جلد اول کے 74 صفحہ باندې لیکي چې رفعنا فوقکم الطور کے معنی یہ نہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر اونچا کیا. دا عامي سړی ګوري که نه، دا مطلب نه دی چې ګنې غر یې اوچت کړ، بلکہ یہ کہ تم نیچے تھے اور پہاڑ تمہارے اوپر اٹھا تھا. دې ته وایي د غر پورته کېدل. تو بیا لیکي چې بخاری کتاب المناقب میں آتا ہے، مولا دی که نه، مولا دی، دا تیاری دا خلک قادیانان پرویزیان دارنګې روافض هغوی خپل نوي نسل کې تیز خلق تیاری مناظرو دپاره، لیکلو دپاره، مباحثو دپاره، او ټرینډ کوي هغه مستقل، هغوی ته قرآن ښیي، هغوی ته حدیث ښیي، د هغې نه غلط استدلال ورته ښیي. اوس پکار دا چې مونږ د هغې مخنیوی وکړو، د هغې طریقه دا چې مونږ هغې کې غلط او صحیح جدا جدا کړو، کم سے کم د خپل اسلام دفاع خو وکړو. اسلام دفاع نشته دی، بس د خېټې دفاع ده، خېټې له څه شی پکار دی، بس اوړه ګران دي اوړه ارزان دي، په دا یې پورې نښه دي. احادیث څه وایي په دې باب کې چې قیمت ګرانېږي او قیمت ارزانېږي، څه وجه ده؟ رشته په احادیثو کې ده، المسعر هو الله، دا خو د الله یو تدبیر دی، هر څه وجې چی، لیکن د دې دپاره انسان د خپل توحید نه پرېږدي. دا ټیک دی چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، د هغې سره خو اختلاف نشته، څه بد تدبیری وایي، لیکن دا سړی نه وایي چې که فلانکې نه وي نو دا چل به داسې او فلانکې نه وي نو دا چل به داسې. حدیث کې مسله شته دی چې ماضي کې یو کار شوی دی او تا هغې پسې مسله د لو د شروع کړه ده چې که دا کار داسې وی که نه دا به داسې وی، نو دا چې کوم دی د شیطان لار کولاوي، څه چې شوي دی شوي دي، غلط وګټي، د اوس نه مسله بدله کړه، کار بدل کړه، چې تا د کم کم ځای کې غلطۍ ښکارېدې د هغې غلطو بیا صدور دستانه نه کېږي، نو کار به سمېږي. نوي نسل ته دغه مه ښایه، نوي نسل ته دین وښایه، او دا کم فرقواریت چې ښیي زمونږ خلک دا ورته هم مه ښایه، اصل دین ورته وښایه چې دلته کې دا خلک اعتراض کوي او د صحیح بخاری حدیث پیش کی چې فرفعت لنا صخرہ، د حدیث پیش کړی جس کے معنی بحار الانوار میں کیے گئے ہیں. کہ زه تپوس وکړم چې بحار الانوار څه شی دی؟
نو شاید چې اکثر مسلمانان نه واقف زمونږ مګر واقف ودی دلته موږ نمونه اوري بارې څوک نه پېژني مجمع بحار الانوار بحار انوار نه دی مجمع بحار الانوار دا طاهر فتنی کتاب دی اوس فتنی څه شي پټنه دی پټنه د هندوستان یو ښار دی محمد طاهر د پټنې محمد طاهر پټنی د موضوعاتو باندې کتاب دی تذکرۃ الموضوعات او دا کتاب هم دی د کورنۍ چې وا هغه څه خاص مسلمانان نه وو بېدینه وو او د حلف خوړلی و قسم یې خوړلی و چې تر کومې پورې زما ټوله کورنۍ مسلمانه نه ده نو زه به سر نه پټوم ټول لمونځونه یې دغه شان کړي دي دا د خپلې زمانې علاقې علماو نه تپوس وکړه چې لمونځ به یې شوي عطا الله شاه بخاري هم داسې بیا دا غریب هغې شهید کو محمد طاهر پټني دا شهید کړی د خلکو مجمع بحار الانوار داسې کتاب دی چې په دې نوم باندې یو د روافظو کتاب دی او تر ډېرې زمانې پورې عربو به دا کتاب نه چاپ کوو ځکه هغه خو زموږ د سیوا ودري ایهوی دا روافظو کتاب دی دا نه یې چاپ کول پکار چې ویې تا خو ډېر کمالي کتاب دی ځکه دا غریب الحدیث باندې لیکلی شوی دی غریب الحدیث غریب القرآن دارنګې د بدعات و رد د شرکیات و رد ډېر د کار کتاب دی شپږ اته جلده کې دا لیکلی شوی کتاب دی غالبا هزاره یونیورسټي کې به دې کار کېده د هغې یو پورشن ما کتلی یو حصه کم طالب علم چې دې باندې کار کوو نو هغه سره زما ملاقات هم شوی ځکه د هغه شفوي ممتحن هم زه امتحان دې ما اخیسته خو د افسوس خبره ده دا ښه محنت دی هر یونیورسټي چې کوي دا ښه کوي پکار دا چې همدغه شان دی پټې دفینې راښکاره شي او علم راخور شي رابرسېره شي خو دا چې هغه هم اهلیت مسله دا نه چې مونږ مخالفت کوو مسله د اهلیت او د یوازې هلته نه د نورو مدارسو کې هم دا چل اهلیت نشته د خلکو کې د کتاب د لیکلو پوهېږي نه دینی مدارسو فضلا دي او که د ایم فل او پی ایچ ډي فضلا دي هغې کې ریسرچ نشته هغه کټ پیسټ کوي یا کاپي پیسټ کوي خپل ځان څه شی نشي کولی قوتونه زموږ ډېر بربادېږي دا غریب یو معنی کړې وه پای ورته ما یو جمله لیکلې وه چې دا هو زموږ په علم کې دا اضافه شوه چې دا غریب الحدیث دا معنی کوي دا خو واقعي زموږ علم کې اضافه وشوه چې کله میټینګ شروع شو نه په خندا شمیره کولې چې ستا جمله راته یادېږي نو مې خود چې ته په غریب الحدیث نه پوهېږې ته په کتاب څه پوه شې ډېر د کار کتاب دی مجمع بحار الانوار تو دے آغا مجمع بحار الانوار یادی چھے بحار الانوار میں ہے بحار جس کے معنی بحار الانوار میں کیے گئے ہیں ظہارت لابصارنا یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے چٹان ظاہر ہوئی حالانکہ یہ عام معنی کی روح سے یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے صخرہ اونچا کیا گیا مگر فی الحقیقت صخرہ اونچا نہیں ہوا بلکہ اس کی اونچائی آنکھوں کے سامنے آ گئی او چې یو سړی لږ غوندې په عربۍ پوهېږي مختصر نا به دې دوکه کې راشي نو دا څومره درسونه کېږي تاسو چېرته دا اعتراض اورېدلی دی پکې چې په قرآن دا اعتراض هم دی ټیک ده چې د بدعاتو رد د شرکیاتو رد د غلطو رواجونو رسمونو رد دا ضروري دی مونږ یې کوو الحمدلله وروستو نه یو لیکن دا سيزونه هم قتل ضروري دي دا کتابونه یوازې یو سړی لګیا وي دا کالجونه ترې ډک دي کالجونه نه بازارونه ډک دي بس هر شی کالج له رابغي ښه دښمني ده کالج والا غریب چې راشي دا خو ما ته دا و چې بیان القرآن د کتاب نوم دی او د دې لیکونکی فلان کې دی
چې ته لاړ شې او تا ته د مصنف نه معلومه دې باندې لګي چې مولانا محمد علي لاهوري. نو ډېر خلک تاسو نه خو ډېر د درس نظامی فضلا ما ته وایي چې دا جی احمد علي لاهوري نه دی. د درس نظامی فضلا موږ ته وایي. نو دا غفلت یوازې اسکول کالج کې نشته، دا مدرسو کې هم ده. د دې نه طلبا راوباسئ، وښایه ورته کتاب، ورته وښایه چې دا کتاب د فلان کې دی. او بیا چې کوم اعتراض دي په هغه اعتراض هم پوهېږه، په جواب هم پوهېږه. بیا رستو لکھی اس آیت کے یہ معنی کرنا کہ بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو لا کر معلق کر دیا گیا تھا کہ اگر تم ان احکام کو نہ مانو گے تو ابھی پہاڑ تمہارے سروں پر آ پڑے گا، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے. لا اکراہ فی الدین جب انسان کو حکم ہے کہ دین میں جبر نہ کرے تو جو خود خدا کا جبر کرنا کیا مانا علاوہ ازیں اس جبر کا تو یہی جواب بنی اسرائیل کی طرف سے کافی ہے کہ ہم نے اقرار کوئی نہیں کیا، ڈرا کر اقرار لیا گیا. دا د په دې معنی باندې دا کوم چې تاسو کوئ په دې اعتراض کړی. نو سر سید خوا سے سرسری لګیا و او دا والا چې کوم دی علمي پشتي م ورکړه. او دا علمي پشتي به اوس ختمول پکاري. د چونکې د لغت حواله لغت څخه راغستله مجمع بها الانوار، نو موږ به ول د لغت حواله اخلو، د لغت څخه راواخلو. لغت کی کتاب ہے معجم مقایس اللغت، بها الانوار نو موږ نه اخلو. په دې ځان پوهول پکار دی. بها الانوار چې کوم دی دا کتابونه چې موږ بیانو په دې کې بعض ماخذ او بعض مراجع. کم چې اوریجنل سوسی دا ماخذ وي او کم چې ثانوي نه ته مرجع وي. بها الانوار مرجع ده لیکن ماخذ نه ده. چې کله ما مقایس اللغت نو واغسته او د بها الانوار بس شوف ختم شو خبر. هلته وخیو چې د هغې مطلب څه دی او حدیث هلته په کوم انداز کې راغلی. امام ابن فارس لکی الراء والفاء والعین اصل واحد یدل علی خلاف الوضع. وضع معنی پزمکه کې خودل، د وضع خلاف د کې خودو خلاف چې کوم سیزي ناغې ته وسوي رفع. تقول رفعت الشیء رفعا وهو خلاف الخفض، ومرفوع الناقة في سيرها خلاف الموضوع، ومن الباب الرفع تقریب الشیء. کله کله رفع د یو څیز نږدې کېدو ته هم وایي. ته خو یې دغه معنی کوې. کله کله مونږ د یو څیز نږدې کېدو په معنی هم د راځي قرآن کې. وفرش مرفوعه، د مرفوعه معنی ابن فارس څه کړې ده؟ ای مقربة لهم. وفرش مرفوعه ذوات الفرش مقربة لهم، یعنی ذوات الفرش په دې ته نږدې. خو د رفع عین خو لغوي معنی دغه ده. بیا اصول داری، اصول کے مسلم قیدرا چې النصوص من الکتاب والسنت تحمل على ظواهرها ما لم يصرف عنها دلیل قطعی من برهان عقلی او اجماع او نص قاطع. دا ما د نبرا سے عبارت ہوئے دا نص د قرآن و سنت چې کمی دا په ظاهر حمل کولی شي. طرف امانه سره یو شی پورته کول اوچتول. چې کله ته دا وایې چې دا په ځمکه پروت دی غر، نو دا خو د رفعنا نه خلاف خبره شو. ورفعنا فوقکم الطور قرآن فرمایلی دی. اول قرآن رفعنا ویل دی او بیا یې سره یو قرینه ده فوق قرینه ده. یعنی کومو خلکو چې دا تفسیر کړی دی چې دې ته ښکارېدل داسې چې دا پې راغورځېږي ځکه چې دې د غر په ویښ کې وو. دا تفهیم القرآن کې هم لیکلی. دا تفسیر صحیح نه دی.
ټیک دا ظنوا انه واقع بهم، خو د هغې وجه دا نه وه چې دي د غر په ویښ کې، د هغې وجه دا وه چې رفعنا فوقکم الطور، او وروسته به قرآن فرمایي کانه ظل، هغه ځای راوړو مونږه ښیو درته. نو اصول دا دي، اصول چې نصوص چې کوم دي د قرآن و سنت تحمل علی ظواهرها، دا په ظاهر حمل کولی شي. دا د عقایدو د کتاب عبارت دی. خو زمونږ علاقه کې خلک وایي چې نه، العمل بظاهر الکتاب و سنه من اصول الزندقه، دې باندې سړی زندگی کېږي، دې ظاهر به نه منې. ما لیکي هغه جایزه کې چې ته باطني زما په خیال چې یو د یو څیز ظاهري بلې باطني، په باطن به عمل کوي. هلته هم ظاهر باطن باندې نه پوهېږي، ظاهر عبارت ته یې باطن د هغې مطلب ته وایي، دا نه مطلب چې د هغې دن نه پټ څه شی لفظ او معنی ته چې کوم دی ظاهر او باطن وایي. دا محدثینو ته په ځان سره الفاظ جوړه چې د هر یو نص دپاره، د هر آیت دپاره ظاهر او باطن د څه مطلب، څه الفاظ دي، څه معنی دي. نو معنی هغه معتبري کومې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي، او معنی هغه معتبري کوم چې صحابه کرامو نه راغلي. وروسته بیا فل سټاپ، خبره ختم. دلته کې قرآن مجید چې څه ویلي دي نو هغه دغه دي چې رفعنا فوقکم الطور، پورته کړی دی مونږ ستاسو د پاسه الطور، تور مونږ پورته کړی دی. دا یو جواب شو. دویم جواب دا دی چې د رفع صله، رفعنا فوقکم، د رفعنا صله چې کله علا راشي یا چرته هغې پسې فوق راشي نو بیا مسله صحیح، د هغې معنی بیا دکھائی دینا معنی نه. تا چې کوم حدیث پیش کړی چې رفع لنا الصخره، هلته کې صله کې څه دی؟ لام. نو صله کې چې لام راشي نو بیا معنی ده دکھائی دینا. صله کې چې لام راشي نو بیا معنی ده دکھائی دینا. رفع لنا الصخره مونږ ته یو ګټ ښکاره شو، هلته کې مفهوم دا به ځکه اخلي چې د رفع صله کې لام دی، دلته کې د رفع صله کې علا دی، فوق دی. رفعنا فوقکم الطور، نو فوق د لام په معنی نه دی، ستاسو د پاسه کړی مو. او دریم جواب قرآن مجید نه وګوره. قرآن مجید سورۃ الاعراف کې آیت 171 کې ښیي. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. دا جملے صحیح قتل پکار دی. پرویز خپل لغات القرآن کې هم دغه قسمه خبرې لیکي چې نطق خو جړقولو ته وایي. درته وایه دوکې مه کوه. نون تے قاف نطق ته دې معنی جړقولو ته نه وایي، یوازې زلزلې ته نه وایي. کله چې مونږه یو مونډ د ونې یا یو ګټ د یو ځای نه وباسو نو څه طریقه ده د هغې؟ اول هغه خوځولی شي، هغه ځای باندې خوځولی شي د دې لپاره چې ډیله شي. هغې نه وروسته بیا د حالاتو مطابق کتی شي. که تاسو مونډان وباسلي که نه نو د هر مونډ د ایستلو یو طریقه نه وي. بعضې مونډان به ته بره راښکېښ او بعضې به په سایډ راښکېښ. د بعضو خلک زړه معلومه کړي نه ورله کټ کېښ. موږ ته غریبۍ راټول کارونه خولي دا مونږ کړي دي. د مونډ د ایستلو یو طریقه نشته، مختلفې طریقې دي، مختلف مونډان په مختلفو طریقو وځي. بعضې خو داسې لکه سفیدار مفیدار چې موږ ته به ویل دا ویښوله وکنی لکې اوبه ورته واچوې څو ورځې پس دا پخپله زوړ شي. بعضې مختلف څیزونه دي. نو کله چې مونږه نطق معنی اول خوځول، نو دې خوځول نه دي په دې کې. عربي لغت چې وګورې یوازې خوځول ته یې د زعزعه وایي. خوځول نه بیا دې جټکې ورکول، هچکولی دی نه، هغې سره دا روښکل او بیا سنډل،
دې ټولو لپاره عربی کې نطق لفظ استعمالي. ته دې په نورو ژبو کې معنی ممکن نه ده، نورو ژبو کې معنی ممکن نه ده. دلته قرآن رفعنا فوقهم الطور ویلی دی او دلته وایي نطقنا الجبل، مونږ غر وڅنډو ومخوځو دې لپاره چې ډیله شي، بیا هم د زړونو نه وباسو نو بیا هم وڅنډو دې لپاره چې په تاسو ګټان را پرېنوځي نو هغې نه وروسته هم ستاسو دپاسه. خو دا خبره قرآن کوي دې کې څه بعد دی، څه ګرانوالی دی پکې. کم د لا اکراه فی الدین نه چې استدلال کي هغه خو استدلال غلط دی. الله خدا نه وایي چې ګندې د دې نه زه مسلمانوں میں دی چې څه غلطي کړې دا غلطۍ په جواب کې دا کېږي. لا اکراه فی الدین سره یې تعارض خو نشته، دا مسلمانان دي. خو ګستاخي چې یو مسلمان وکړي یا هغه ارتداد وکړي نو هغه سره سختي کولی شي که نه شي کولی؟ خبره دغه د بنیادي طور. نو قرآن مجید دلته کې څه فرمایي چې وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، نَتَقْنَا الْجَبَلَ مونږ غر وڅنډو د مونډ رو باسو او فوقهم د دې د پاسم کو کأنه ذلتن، ذلت چترے ته وایي، کأنه ذلتن گویا کې دا چترے ده. البرهان کې امام زرکشی لیکي دي چې کأنه ذلتن تشبیح الخارق بالمعتاد، تشبیح الخارق بالمعتاد. عام عادت دارے چې خلق چترے دلته کې اوږې د پاسه ساتي، د دې نه به کم خوا تخته ته کأنه ذلتن نه به کم خوا تخته. که سړی دا وایي چې دې ته غر داسې ښکاره کېده لکه تفهیم القرآن کې لیکلي چې گویا کې را پرېوځي پې دې د غر په ویښ کې دي، هغه سورة الاعراف کې لیکلي داسې. دغه تفسیر درست نه دی. کأنه ذلتن څه مطلب دی؟ یعنی اگر دومره د پاسه دی گویا کې چې دا په دې چترۍ ده. چترۍ خلک کم ځای نیسي، سر د پاسې ډېر نږدې دی. دغه خبرې ټیک ده چې دا د اکراه دپاره نه دی، بلکې دا د دې دپاره دی چې د الله د قدرت نمونه دې ته ښکاره شي. المفردات کې لیکلي دی امام راغب نطق الشیء جذبه ونزعه حتی یسترخیه، یو شی خوځول او بیا راښکل تر دې پورې چې هغه استرخا شي، نرم شي هغه. او بل چې وظنوا انه واقع بهم، د دې نه معلومیږي دا چې دا دې په سرونو باندې ولاړو د پاسه دې هسې یقین ګمان نه دی کړی چې ظن انه دې ګمان په دې کوي دا جوړ را باندې راغی. خدا هر زمانه کې څه داسې خلک چې د ملاحده وایي هغې دا قسمه حرکتونه کوي، دا خو نن ډېر شی دي. دوه درې ټکي منطق یې ویلي نو هغه هم دې کې ډېر تیز دي. او کوم خلک چې دوه درې ټکي انګریزي ووایي او بیا خاص کر ماسټر چې کوم دی په انګریزۍ کې وکړي نو اوس خو نه پخوا به وو داسې. اوس زموږ تجربه دا ډېر شی داسې خلک شته چې هغې ماسټر انګریزۍ کې کوي او ډېر قابل خلک سب مسلمانان دومره علما نه وي تکړه څومره چې هغې تکړه وي، ولې هغې ته استادان ښه میلاو شوي، استاذ پورې کار دی. خاصې عمومي طور انګریزۍ والا استادان چې اکثر و بیشتر عبیدي نه وي، دې ته ملاحده وایي، خو ټول نه وي داسې. موږ سره ډېر پېژنګلو شته دی چې هغې د الله په فضل د دین ښه خدمت کوي. امام راضي رحمه الله د آیت لاندې لیکلي دي چې ومن الملاحدة من انکر امکان وقوع الثقیل فی الهواء بلا عماد. ډېر داسې بېدینه خلک شته دی چې هغې انکار کوي د دې خبرې نه چې یو دروند څیز په هوا کې څنګه بانډه شو بلا عماد، مطلب اسمان نه ویني نو. او قرآن پخوا نه ویلي چې ستا دپاره ستا اوه اسمانونه دي او هغه هم داسې دي چې هغې ته ستن نشته. دا د الله قدرت ته چیلنج کوي، چیلنج کوه، موږ نشو چیلنج کولی. په دې باب کې یو دغه اعتراض دی، دغه د هغې تفصیلي جواب.
دویم کونو قردتن خاسین شے تاسو شادوگان ذلیل کونو قردتن خاسین شے شادوگان ذلیل قرد سر سید احمد خان دلته کې خپل تفسیر کې صفحه 123 په دې کتاب کې لانجه دا کړې ده چې دې کې یو صفحه چې کوم دی د کتاب په سر یې لیکل نو دا په ټول کتاب کې چلول ده مثلا دا کتاب په 500 صفحه باندې ختم کړی دی هغه بله په 500 کې نو یو صفحه لاندې چلول ده نو لاندې صفحه دار کتاب خپله صفحه ده دا طریقه غلط ہے کنه یو صفحه چلو بس خبره ټیک ده مونږ کله مخه بره لزو کله خطر راځو کله بره لزو کله خطر راځو صفحه غلطه په دې باندې شي نو دې ته زه ذیلی صفحه چې مې ویلی نه مطلب دا لاندې ده چې کله مې ذیلی لفظ نه ویلی او دا باندې صفحه ده ذیلی صفحه ده په دې کې 184 185 پدې کې دی لیکي چې اول خو خبرې لیکلې ده کونو قراتن ہو جاؤ بندر اس کی تفسیر میں بھی ہمارے علماء مفسرین نے عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں اور لکھا ہے کہ وہ لوگ سچ مچ صورت و شکل اور حسیت میں بندر بن گئے یہ تیرا بعض قول لیکل ہے چدا بازو لیکلی اور دا غریب عجیب و غریب قول ہے بعضوں کا قول ہے کہ وہ سب تیسرے دن مر گئے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بندر جو اب درختوں پر چڑھتے اور ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چلتے پھرتے ہیں انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں داوی خلق اس بات دے کہ غلط نہیں بات ٹھیک تھی دے ٹول یو ڈز ور گئی دیوی مگر یہ تمام باتیں لغو و خرافات ہیں بولے خلا کو نہ دی گا بات صحیح تھی بیا لکھی کہ خدائے پاک کے کلام پاک کا یہ مطلب نہیں ہے یہودیوں کی شریعت میں سبت کا دن عبادت کا تھا اور اس میں کوئی کام کرنا یا شکار کھیلنا منع تھا مگر ایک گروہ یہودیوں کا جو دریا کے کنارے پر رہتا تھا فریب سے سبت کے دن بھی شکار کھیلتا تھا ان کی قوم کے مشائخوں نے منع کیا اس پر یہ نا پویگا خاری بیدان دے مشائخوں دا کم قسم اردو دا کم قسم جمع دا خدا منگ بہت زیادہ اردو دا وہ مشائخ نے کہا نا وہ پدے بگی جدا دا اس میں فائل لکھا مشائخ ہم جمع دا وہ ننچے دیو کا لکہ مسلمان ہوں دام جمع شوا دا اردو لحاظ سر غلط تے خود زبار کے بابا دے نسوئی لکھا ان کی قوم کے مشائخوں نے منع کیا جب نہ مانا تو ان کو قوم سے منقطع برادری سے خارج کھانے پینے سے الگ میل جول سے علیحدہ کر دیا اور تورات پر نہ چلنے والوں کو ایسا ہی کیا کرتے تھے اور اس لیے ان کی حالت بندروں کی سی حالت ہو گئی جس کی نسبت خداوند نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین یعنی جس طرح بندر بلا پابندی شریعت حرکتیں کرتے ہیں جس طرح انسانوں میں بندر و ذلیل خوار ہیں اسی طرح تم بھی انسانوں سے علیحدہ اور ذلیل و خوار رسوا ہو مطلب دا ہے چې دی وی څه شوي نه دي بلکې هسې بس ذلیلان شو بلکې دا یو ځای کې دا لیکلي دي چې پوری کی پوری قوم زنا میں مبتلا ہو گئی خدا ځای ما ته اوس دی کې نه ښکاري زړه نسخه کې ما دا لوستلی و بیا لیکلي دا چې دا چې وہ سچ مچ کے بندر ہو گئے تھے نو دا وی چې دا څوک تسلیموي نه یې تسلیموي نو جنت هم څوک نه مني او جهنم هم نه مني کافران نه مني که زمونږ یې نه منو زمونږ د پیغمبر نه هم ډېر خلک منکر دی نه بس چې نه مني نه بس مونږ پیغمبر هم نه منو دا غلط طریقہ ده اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی ان کے سچ مچ کے بندر ہونے سے انکار کیا ہے بعض مفسرین نے نا ایک مفسر تھے ایسے چاہے تو یہ مجاہد بن جبر وقت تعقل پسند ہو اب کله کله دا مصیبت کو چې نصوص کې باغ خپل عقل جلو نو ټول امت کې صرف دا غره رائے دارا چې دینا بندر نو جوړ شي
لیکن ابن جریر د دې آیت کریمه د لاندې د هغه قول لیکلی دی، د مجاهد قول یې لیکلی او د هغې جواب یې لیکلی دی. ورته زه وایم بیا دغه سرسید اعتراض شو. دویم اعتراض په دې باندې هغه دی د احمد علی لاہوری، محمد علی لاہوری قادیانی، دې نوم اخلي باقاعدہ. کونو قردتن خاسئین، امام مجاہد سے اس کی تفسیر یوں مروی ہے. ته وایه زمونږ اصول لري چې مونږه دین په سړو نه پیژنو، سړي په دین پیژنو. مونږه که لوی نه لوی سړی نو مونږ غواړو چې هغه سره دلیل موجود وي. بغیر د دلیل نه مجاهد امام دی بېشک، او دا اصول دي چې اذا جاءک تفسیر عن مجاهد فحسبک. دا صحیح ده، د تفسیر امام دی، لیکن د تفسیر امام باوجود مفسرین هغه نه پرېږدي. قول غلط دی، پروا نه کوي څوک. دا خو نن مصیبت شوې ده چې دا چونکې زما پلار دی یا زما استاد نو خبرې ته ولا غلط مه وایه. پروا نه یې کېږي جي، خلک چې کوم دی هغه بیا اعتماد ختمېږي. دې ویلې ضرورت نه و، دا قسم خبرې کوي خلک. ما مقتدیان ته یو مثال ورکړی د هغې، تاسو ته هم هغه در کوم. ستا امام چې خطا شي پنځم رکعت ته پاسین، ته څه چل کوې؟ چغې ورته وایې که نه وایې ورته؟ دا ورته ولې چغې وایې؟ پرېږدي ویږي که نه. دا چغې ورته په دې وایي چې ته پوه شوې چې دی غلط شوی دی. کوم عالم چې پوه شو چې دا امام عالم غلط شوی دی او هغه ګناه وکړه، دلته هوته د خلکو مخکې هغه ته غلطي ښیي چې سبحان الله او الله اکبر او فلان او فلان. کوم شی چې هر وخت ته کوې په جومات کې، که هغه فریضه مونږ ادا کړه چې بھائی دا رایې غلطه ده، په دې سړی کافر کېږي نه. دین بچ کړه، خپل اشخاص مو بچ کړه. امام مجاہد دا قول کړی دی، هغه لیکي اس کی تفسیر یوں مروی ہے قالت مسحت قلوبهم ولم یبسحوا قردۃ، یعنی ان کے دل مسح ہو گئے، صورت مسح ہو کر بندر نہیں بنے. مفردات میں بھی منقول ہے قیلا بل جعل اخلاقهم کاخلاقها. تو قیلا بولے گے، قیلا تا صیغہ تمریز ہوئی، مجہول صیغہ دا چا ویلی دی، یہ تا بن باب قول ہوئی. ہاں بن باب قول یو داسې وینا چې د هغې پلار نه وي، نو یې ته څه وایي خلک؟ دا داسې اقوال نه پیش کوي. قیله یو فاعل نشته نو یہ تو صیغه د تمریز ہوئی. تمریز معنی کمزوری. قیله صیغه د تمریز ده، یعنی په قیله باندې چې کوم قول ذکر شي نو هغې د صحت ضروري نه دی، هغه غلط هم کېدی شي. مونږ یو ځلې دا وی نو بیا یو سړي ویل چې قرآن کې چې ویلي چې وقیله وقیله، زه اوس لکه چې الله قیله وایي نو هغه خو جدا خبره ده. قلقلا خانه ته په دې هم نه پوهېږي. مفردات کی لکھی قیلہ بل جعل. اس تفسیر کی تائید قرآن کریم کے دیگر مقامات سے ہوتی ہے. کم مقام دے چداغے نہ دے تائید کی. سورۃ النساء پیش کر دے آیت 47 منگا بگورو لگ چې په سورۃ النساء کی آیت 47 کے اللہ تعالیٰ سے فرمائے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. دا څنګه دای تایید کوي؟ دغه دغه تایید سری کم تفسیر یې کړی دغه تایید خو دې کې نشته. دا هو قرآن مجید د قیامت دروازې خبرې کوي چې موږ به مخونه طمس کو شکل بروان کو، یا به لمخ شاته کو، یا به شکل روان کو. یا دا چې کما لعنا اصحاب السبت،
پاغي لعنت کړی شو. لعنت څه معنا ده؟ د رحمت نه لرې کول. او د هغې تایید نه کوي. د سره یو سړی د قرآن په مفهوم نه پوهېږي ته هغه له دوکه ورکړي. چې په قرآن په مفهوم پوهېږي ته هغه نه شي دوکه کولی. دا تایید نه دی د هغې، دی ګپ لګولی. دا قول هغه لیکلی دی د ابن جریر خپل تفسیر کې د آیت لاندې صفحه 373 کې لیکلی دی. خو هغه څه وایي هذا القول الذي قاله مجاهد. مجاهد چې دا کم قول کړی دی قول لظاهر ما دل علیه کتاب الله مخالف. دا د الله د کتاب د ظاهر مخالف دی. د الله کتاب کې ظاهر شته داسې څه شته دی که نه؟ جعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. جعل څه معنی ده؟ جوړول، بدلون کول. دیه بدل کړل، دینه جوړ کړل قرده او خنازیر، او دی خپل هم د طاغوت بندگی کړې ده. دا استدلال هغه کړی دی وذلک ان الله اخبر فی کتابه انه جعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. د ابن جریر دا تفسیر چې کوم دی دا صحیح نه دی، دا نادرست دی. ابن جریر چې کوم دی دا مفسرینو کې ډېر لوی مفسر دی. ابن کثیر رحمه الله هم دلته کې ګڼ اقوال پیش کړي دي. بیا وروسته وایي چې والغرض من هذا السیاق عن هؤلاء الائمه. د دې ائمو نه چې دا مونږ کوم اقوال نقل کړي دي چې دا واقعي د دین قرده او خنازیر جوړ کړي شو، دا بیان خلاف ما ذهب الیه مجاهد. دا موږ دې دپاره ذکر کوو تا دا چې یوازې مجاهد مه سنډه ورا سنډه، ټول جمهور امت د هغه خلاف دی، جمهور مفسرین د هغه خلاف دي. یو داسې قول چې هغه په ټول امت کې صرف یو کس کړي، د هغه پسې هغه سړی دی چې یوازې یو سړی چې اجتماعیت پیژني نو هغه د مجاهد قول نه اخلي په دې باب کې. دې باب کې آخري خبره هغه دا ده چې ټول قوم چې کوم دی بدکارۍ کې مبتلا شو. سوال دا دی ټیک ده موږ به دغه ووایو، تسلیم به کړو یو منټ دپاره، لیکن قرآن مجید چې دا قصه یې کوي جعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، ورپسې وموعظة للمتقین. یو قوم چې په بدکارۍ کې گرفتار شي دې کې د موعظت سره دې کې واعظ سره دا قول غلط دی. دا دوه غټ غټ اعتراضاتو دې مسایلو کې